دا وګورئ د وزیرستان یوه بله ښکلا. دا لاره رزمک له تللې ده. میرانشاه نه روان شوي یو رزمک طرف چې څومره هم مخکې ځو ځایونه ښایسته کېږي. د میرانشاه نه رزمک تقریبا 64 کیلومتر فاصله کې دی. څومره مزل چې مخکې کېږي غرونه ښایسته کېږي، سینریز نورې هم راوځي، ځمکه هم ښایسته کېږي، وسره اسمان هم. تاسو رنګ وګورئ، دا نیوزیلند امریکا نه ده، دا دی وزیرستان. زیک بای زمونږ په ذهن کې خو نه و چې وزیرستان به دومره ښایسته وي. دا خو ډېر ښایسته دی، شینکي پې دا بوټي دي ټول هر طرف ته شین دی، او دا خو یو ډېر ښکلی ټورست سپاټ جوړېدی شي. دا ځایونه توجه غواړي. دلته د سیاحت لپاره چې کم سهولیات دي هغه ورکول غواړي. نو دا ځایونه به هم د مري ګلیات او د دې په شانتې آباد ځایونه وي د سیاح دپاره. دا تاسو کتلی شئ په بیک ګراوند کې سینری موجوده. مونږ ولاړ یو په ټاپ باندې دوسلی ده دا علاقه. نو د وزیرستان دا طرفونه تاسو له چا نه و خالي. انشاءالله په دې ولاګ کې به د وزیرستان ډیر ښایست زه تاسو ته ښایم، او یقینا چې په مستقبل کې به وزیرستان د پاکستان د سیاحت یو ډیر اهم ښایسته ځای وي. مخکې را تیر شوي یو پریاټ علاقه ده. دلته هم تاسو کتلی شئ عجیب و غریب ښایست دی. دلته هم عجیبه غرونه دي، توروالی هم شته پکې، خړوالی هم شته او شینوالی هم. نو دا ښایست تاسو کتلی شئ. دې نه مخکې ستاسو سره کله هم چا نه دی شیر کړی، نور به هم شیر کېږي ستاسو سره. زه به هم ترې خوند الم او تاسو به هم ترې خوندونه الی. نو راځئ زما سره. زیک بای موسم ډیر یخ شو، څه وایي؟ نو ځکه خو ما دا اوس هم ویلې په خپل دې ویلوګ کې لګیا و چې داسې ښکلی موسم دی لکه خلک مري ته ورپسې ځي، کالام ته ځي. نو دا هم ډېر ښکلی ځای دی او ستاسو ورور وګورئ. د سیاحت لپاره ډیر آیډیل ځای دی. نو موږ بیا وایو چې تاسو یو ځل راشئ، بیا به همیشه راځئ دلته. د پریاټ نه هم مخکې راغللو. دا علاقه ده ډانګین. ما چې څومره وویل چې څومره مخکې ځو څومره په بلندې ځو، هوا هم یخېږي، موسم ډېر یخ شو. نظارې هم تاسو کتلی شئ د بلندې نه دا ښایست د وزیرستان. مخکې به هم ځو، نورې نظارې به هم تاسو ته ښایي. موجوده د دې نه خوندونه والي. امید لرم چې د ډانګین ښکلا نه به هم تاسو خوندونه اخیستلي وي. ځو مخکې سفر جاري ساتو تر رزمک پورې. وزیرستان دی. را رسیدلی یو په ډانګین کې. یخې اوبه دي، سړې اوبه ورته وایي. ډانګین چنې نه هم پیژندل کېږي دا ځای. او ښایستونه خو هماغه شانتې دي لکه څنګه دا را روان دي. زموږ منزل دی رزمک. صرف 12 کیلومتر لاره ده. د ډیر ښایستونو نه راتېرېږو او نور هم
ډیر ښایستونو لا روان یو. نو ان قریب به انشاءالله موږ خپل منزل له رسېدلي وو او ستاسو سره به شیر کوو د رزمک ښایستونه. په وزیرستان کې د ښکلا سره سره تاریخ هم شته دی. دلته تاسو کتلی شئ د الکساندرا یادونه هم شته دی. بره به خیږو یو کیله ده، کیله به هم ګورو او تاسو ته به هم ښایو. نو زموږ سره اوسئ. څنګه چې ما وویل چې په وزیرستان کې تاریخ هم ډیر دی. الکساندرا فورټ له راختلي و، دلته یې ماډل دی او د دې سره بره دا فورټ دی. نو زو دننه هم تاسو ته فورټ ښایو. ډیر ښه سینک سپاټ جوړ شوی دی، تاریخ سره جوړه دا یو ډیر ښه د چکر ځای دی. نو ضرور راشئ. په 1928-29 کې جوړه شوې ده. په کیله کې موږ ته بریف راکړل کیږي، ډیر ښه معلومات دي دلته. معلومات په ستاسو سره هم شیر کیږي په دې ولاګ کې. مخکې ځم جاري ساتم د خپل ولاګ ستاسو. رزمک ته چې کله موږ راشو یا وزیرستان ته راشو، موږ د فقیر او پیر چې دا د هغه نه یو، مطلب دا دی چې موږ وزیرستان پوره نه دی پیژندلی. فقیر او پیر چې دا بیسیکلي ایپي نامې کلي کې چې دا پیدا شو او دا په ذات باندې چې دا په دې خیل کې شروع دا بیسیکلی په 1936 کې یو ایشو راځوته شوله په بنو کې د اسلام بیبي واقعه راغله. یوه هندوه وه، هغه د یو مسلمان سره میرج وکړو، رام کور نامې وه. او بیا وروسته چې دی دا داسې وشو چې د هغې مور او پلار لاړل عدالت ته. عدالت بیا داسې وویله چې یاره دا چونکې لکه نابالغه ده، هغه لیګل دغه ته نه ده رسېدلې، لهذا انګرېز سره دا وکړو چې دا د مور او پلار ته واپس شي. هغې باندې دا مسلمانان چې دې طرف ته کوم وو د هغوی زړونو ته ډېر ټیس ورسېدو چې یاره انګرېز له دا نه و په کار چې یاره دا دی واپس چې دی دا هندوانو ته ورکړي شي. هغې خلاف چې دی دا بیا ډېر زیات جلوسونه او دغه هم په بن وو، په دغه ریجن کې وشول. خو په هغې کې بیا د ټولو نه چې کوم امپارټنټ څیز دی نو هغه د فقیر او اپیسوډ دی. هغه اول انګرېز ته داسې دغه هم وکړل، لکه خطونه متونه یې ورته هم ولیکل او دغه یې ورته هم وکړل چې تاسو د خپله فیصله واپس کړئ. جنرل دا ډیپټي کمشنر اولډ چې دی دا لکه د بنو ډیپټي کمشنر و هغه ټایم کې. بیا د هغې نه وروسته دی چې دی دا ملیټري دغه چې دی دا شروع کړو د انګرېز خلاف و. په ای پي کې اولنۍ لړایي وشول، هغې کې انګرېز ته ډېر نقصان ورسېدو، مجاهدینو ته نقصان ورسېدو. بیا دی لاړو شکتوي او دغه ریجن ته لاړو، دغه سایډ ته مسودو ریجن ته لاړو، هغوی ول پناه ورکړه. د هغه ځای نه بیا خپل جهادي اکټیویټیز چې دا چلول. بیا د هغې نه وروسته بیا د بیټنو بیلټ ته چې دا لاړو، اف آر ټانک دا ریجن چې دی دا هلته نه خپل اکټیویټیز چلول. ایٹ د اینډ اف د ډے بیا اخري دغه چې کوم دی نو دا د شوال و ګربز ریجن چې دی دا و، هلته نه چې دی دا دومره حده پورې دغه کړی و، د انګرېز خلاف دومره لویه مبارزه کړې وه چې یو ټایم داسې و چې د انګرېز 40,000 آرمي چې دی دا دلته انګیج وه. او فار د فرست ټایم انګرېز چې دی دا دلته هوایي جهازونه چې دی دا د وزیرو خلاف استعمال کړله. He remained a concern of British Empire up till 1947. څنګه چې زه په هره ویډیو کې وایم چې سیاحت تقسیم شوی دی، ریلیجیس، ایډونچر، کلچر او هیسټري. نو په وزیرستان کې سیاحت لپاره هیسټري هم شته دی. د کیلې نه راغلو، فورټ نه راغلو، دې وخت کې یو پوینټ دی، د رزمک پوینټ ایلیویشن 7,706 فوټ بلندې باندې دی. د دې نه به زه تاسو ته ګیر چاپېر نظاره در کوم د دې ښایسته علاقو. زما سره اوسئ.
چیر چاپیر تاسو وګورئ د رزمک پوینټ نه ډېرې ښایسته علاقې ښکاري، غرونه دي خړ تور شنه هر څنګه غرونه دي، تاریخي قلعه هم ده، ډېر شی تاریخ هم دلته لیکل شوی دی. نو دا ځای خو ډېر سپیشل دی زما په نظر کې. که چیرې دې له ښه توجه ورکړی شي نو انټرنیشنل ټورست چې کوم دي هغه به دلته راځي په ډېر شي تعداد کې او د علاقې دپاره به فایدهمند وګرځېږي. کیلې نه راکوز شو روان شو رزمک طرف، ډېر قریب شوي یو رزمک له. زیګ بای په وزیرستان کې ښایست هم شته، شینوالی هم شته، تاریخ مو هم پکې ولیدو. بالکل ډېر خوند دی کو موسم چې دی بالکل یخ دی ښه، او دې ټایم ما په خیال پېښور کې پکې او اے سی ټول شروع شوي دي او دلته یخه هوا ده. موسم هم ښایسته ده، علاقه هم ښایسته ده او د دوی میلمستیا هم ښایسته ده. زه د دې ټولو نه خوندونه الو او تاسو ته هم دا مزې درکوم.